السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام اوریدونکو او کتونکو او لیدونکو دا کوم منظر چې تاسو ته په نظر باندې راځي دا د جامع شمس القرآن والسنه للبنین والبنات د مدرسې منظر دی، کومه چې په ضلع باجوړ تحصیل واړه مامون سیوی زګ ډیری کې آبادیدونکې مدرسه ده. تعمیراتي کار په ډیر په تیزۍ باندې ماشاءالله روان دی او ټول ستاسو دغسې د غیورو عوامو مسلمانانو په تعاون باندې د ټولو ضرورياتو نه علاوه اوس د بور چې دی نو هغې باندې کار شروع دی. نوره مدرسه تاسو اینئ سرتور سر دا چت پې پاتې دی، د هغې نه علاوه نور ډېر ضروریات دي چې د هغې اندازه تاسو د دې ویډیو نه کولی شئ. اوس د اوبو ډېر اشد ضرورت و، د هغې په بنیاد باندې په دې کې موږ د غټ بور ترتیب برابر کو. د هغې د خرچې اندازه چې موږ وکړله او موږ ته وینا وشوه نو تقریبا یا لږې څه کم یا لږې زیاتې 9 لکه روپۍ دي او زموږ سره راسد 4 لکه روپۍ دي. د دې نورو په باره کې تاسو ته عاجزانه درخواست او اپیل دا دی چې خپل زکات خیرات صدقات هغه دې ځای کې شامل کړئ او د الله رب العزت نه پرې د ثواب نیت وکړئ، ځکه چې اوبه اسم د الله رب العزت د طرفه یو انعام دی. څوک چې دې کې خپلې پیسې ولګوي د اسم صدقه جاریه ده. خو بیا داسې غټه مدرسه کې چې د هغې تعلق اکثر د علماو طلباو خو خلکو سره دی، په دغو باندې هغه اوبه استعمالیږي او هغه چې دی نو ستاسو په پیسو باندې د هغې ترتیب شوی، یقیني چې اجر او ثواب پې الله رب العزت ورکوي. نو د دغې په بنیاد باندې تاسو ته عاجزانه درخواست دی چې خپل حلال مال هغه د مدرسه کې خصوصا د دې بور دپاره زموږ سره چې دی نو ملګری کوي، شامل حال یې کوي. الله به ستاسو صدقات خیرات زکاتونه قبول کړي او زموږ به کار وشي. او بله دا خبره یاد ساتئ چې دا رهایشي مدرسه ده او دې کې به علمای کرام او دغسې طلبای عظام پاتې کېږي. د هغې په بنیاد په دې بور باندې د زکات پیسې هم لګي او د زکات پیسې داسې عام کوي وغیره باندې لګي نه، خو داسې د رهایشي مدرسې چې کوم د اوبو ترتیب یا بل څه کاري د غونډو علماو په اتفاق باندې په هغې کې د زکات پیسې لګي. چا حساب نه کړی وروستو یې کوي، مخکې هم پیسې شي ورکولی دغسې